روسټر کو نه سړی ته څه شي کوټه او دغه کوڅه ډب او دا رزیل دا درې چې کوم ما یاد کړي دي دا هم د ده کسان دي ټوله هم د پسې شاته ولاړ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد داود شاه پېښوري تاسو سره د علم خان افیشل نه مخاطب یم. نن چې کومه بمباري ده زما ملګرو زمونږ په چا باندې نو هغه دی ټوپک مار. نن زمونږ بمباري په هغه سړي باندې ده چې کوم سړی ځان ته ډېر اوچت وي او ډېر غاوره وي او هر چاته وایي چې داود شاه دی زمونږ نه په هر ځای کې ښکته راغلي دي. نو زه درته دا وایم چې مونږ تا نه په کوم ځای کې ښکته راغلي او کوم ځای کې ته زمونږ نه مطلب دا دی تا دا جنګ ګټلی دی. ته خو چې دی د 2 کال داسې ته په مونږ پسې انخطې خو تا چې کوم دی هېڅ لاره رونوي سره دې خبرې هېڅ دې مو نه کړل هسې بس چغې سوري وویې لکه د سپي په شان وغاپې او بیا لاړ شي روک شي او بیا چې کوم دی نو په سن 2019 کې رالی او بیا چې کوم دی په سن 2020 کې رالی او اوس په 21 کې راځي او په 20 کې به هم جنګېږي زموږ سره. نو ته خو دغه شی ته څه شی دغسې موږ سره ډېر ډزېږي یو پکې تم سئ. دا خبرې مه کوه چې ما دا چل کړی دی او ما هغه چل کړی تا زمونږ څه تا څه کړي دي تا څو کړل هېڅ دې هم نه دي کړی او ته هېڅ شي یو روسټر کو نه سړی ته څه شي خو کله په یو پسې خبرې کله په بل پسې خبرې نو ته په دې ښه ښکارې په دې خبرو باندې تا ته ځان ښه ښکاري لکه د ښځو په شانتې کله یو پسې نښلې کله بل پسې نښلې او کله سوې کله سوې او چې کله په دغه کې نه ګیمونه کوې نو هم پکې زما یاره ته به زما نوم نه دی دا په روټۍ کې هم ته زما دا نوم دی هلکه تا ته چا ویلي څه دي او ته چې دی په مونږ پسې خو داسې کار دی زه داسې اوس په دې اصلیت باندې پوهېږم زما ملګرو زه تاسو اوس د دې ټوپکمار په اصلیت پوهېږم چې دی زمونږ پسې ولې کونمږي او دی زمونږ پسې ولې شوی دی. داسې کار دی چې د ده کوم دا کوټهګان دغه دي که نه سپورټر دي دا کوټهګان دا کوټه او دغه کوڅه ډب او دا رزیل دا درې چې کوم ما یاد کړي دي دا هم د ده کسان دي ټوله هم د پسې شاته ولاړ دي دی مشر دی او هغوی د پسې شاته ولاړ دي او هغوی دله ګوتې ورکوي او دی چې دی نو مخکې مونږ پسې کارویانې کوي او هغوی دله ولې ګوتې ورکوي او دی مونږ پسې کاروی ولې کوي. اوس په دې خبره هم زه پوهېږم دی چې دی د هغوی نه پیسې خوري د دې خلکو نه پیسې خوري دا خلک دله پیسې ورکوي دله په ایزي باندې پیسې لیږي دله په اکاونټ باندې پیسې لیږي او دی بیا مونږ پسې راپاسي او مونږ پسې روسټینګونه کوي. نو دا وجه دغه ده دی دونه اوزګار نه دی او نه د ده باندې دونه غټه سنډه خپه ایښې ده چې دی مونږ پسې دا دغه کوي روسټینګونه خو د ده پکې فایده ده د ده پکې دا فایده ده چې دی د خلکو نه پیسې خوري په دې باندې او د کومو خلکو نه خوري چې کوم خلک مونږ ریجیکټ کړي دي ریجیکټ کړي هم دي چې مونږ کوم خلک کورې کړي دي سپي کړي هم دي نو هغه خلک اوس په ده پسې شوي دي چې یاره دوی به نه پرېږدي مونږ ورته یادوي چې دوی به نه پرېږدي او دوی مطلب دوی نه به زمونږ هغه بدل اخلي. ښه نو دوی سره مونږ څه چل کړی دی اوس په دې اصلیت باندې زه پوهېږم چې کوم کوټهګان کوم سپي چې کوم دي او کوم هغه رزیلان د پسې ولاړ دي نو اوس هغوی زمونږ سره ولې برخلافه دي دا په دې نه دي دا په دې باندې نه دي چې دی ګینې د علي شاه په هغه باندې ډانسونه کوي په یوټیوب باندې د دې اصل وجه تاسو ته زه اوس ښیم دا مې تاسو ته ښولم د مخکې خو تاسو په دې باندې غور نه دی کړی صحیح اوس تاسو ته دا خبره کوم اوس پې تاسو غور وکړئ. دا علي شاه دوی ته ګیا نه ده اچولې دې سپو ته چې دا کوم سپي د سره ولاړ دي اوس د ټوپکمار سره چې دا کوم دا غټ سپی دی او دا واړه سپي چې کوم د پسې اوس ولاړ دي شاته او دله هغه ورکوي ګوتې ورکوي نو دغه سپي چې کوم دي دا مونږ کورې کړي دي دا علي شاه کورې کړي دی سپي کړي دي دې ته ګیا هم علي شاه نه اچي. اوس به تاسو وایئ چې علي شاه خو مثال خبره په کور کې وي او دوی په بهر ملک کې دي څه په یو ځای کې دي څه په بل ځای کې دي نو څنګه دوی ته علي شاه ګیا نه اچي. هغه داسې چې دوی مونږ خپل نمبر ورکړو په چینل باندې یعنی مونږ چې کله خپل چینل کولاولو نو مونږ په خپل نمبر ورکړو نو بیا به مونږ خبرې کولې یعنی ما به خبرې کولې د ملګرو خلکو سره لکه دا د هغه ډومبي چینل خبره ده نو دوی به ما سره خبرې کولې او به دوی به وی ایره علي شاه سره مونږ خبرې کوو علي شاه سره مونږ خبرې د هغه ورځې داسې تر نن ورځې پورې دوی په دې ارمان کې او په دې دغه باندې مړه شو
افسوس باندې چیرې موږ د علي شاه سره دا خبرې ولې ونه کړې او څنګه ونه کړې نو علي شاه سره به خبرې تاسو څنګه وکړئ تاسو سره د علي شاه څه کار دی او تاسو د علي شاه تاسو خو سره کار شته دی تاسو خو ورته ما ته وګوره دا هغه خبره وایي هغه ګیدړه نه لومړي په انګورو پسې ټوپونه وایل که نه نو چې کله انګور میلو نه شو نو بیا څه وي وایي دا انګور ترې راولي نو دا هغه خلک دی دا هغه قوم دی چې دوی په علي شاه پسې ټوپونه والي دي خو چې کله علي شاه دوی سره په موبایل خبرې نه دي کړې اترې نه دي کړې نو دوی د هغې برخلافه شو او دوی لاړل د دغې غټ کوتري پسې ودرېدل چې دا کوم غټ کوتری دی او په هر چا پسې خوله اچوي او د سره دوی ودرېدل او د سره دوی شانه بشانه شو او د علي شاه خلاف اواز یې اوچت کړو چې دا جنۍ به ته د یوټیوب نه روکې ځکه چې دوی مونږ سره خبرې ونه کړې که نه دوی مونږ سره خبرې ونه کړې که نه دوی مونږ ته ګیا وانه چوله نو ځکه نو دوی اوس په خپلو کې دا میشن دی خو مړه دا وایي ټوپک ماره سر ستا دی او سر زما دی دی خو وګوره چې ستا نه دی ستا هغه اووه پوښتم راشي که نه نو ته مونږ د یوټیوب نه نشي اخوا کولی دا یوټیوب د چا د پلار نه دی په دې باندې به دې خو ګوره په دې باندې به مونږ بادشاهي کوو په دې باندې به هر سړی خپله بادشاهي کوي تا د چا سره امکان نشي او نه ته څوک منې کولی شي خو دغه مزدوري پیسې بس پیدا کوه د دې خلکو نه پیسې وباسه د دې خرو نه پیسې وباسه تکړه شه چې څومره ستا وسي که نه نو دوی به د سر د طرفه یې حلال کړه سر د طرفه زما دا ته اختیار دی دوی داسې چاله پیسې اسې نه ورکوي دوی نه ته وباسه پیسې زه پې خوشحاله یم بس ډېره مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ چېرته مې ګل ګلزار اوسئ Please subscribe to my channel and then press the bell icon for more videos and updates. Thank you.